کله چې په دنیا کې یو انسان د چانه سوال کوي په صحیح مهذبه طریقه باندې کوي، نو د هغې طریقه دا ده چې انسان د چانه سوال کوي نو اول د هغه صفت وکړي چې ته ښه سړی او سخي مثلا وغیره، او بیا د هغه سره خپله وفاداري ذکر کړي چې زه ستا وفادار یم، او بیا ته خپله عاجزي ذکر کړي چې زما ضرورت دی، نو د هغې نه وروسته ترې سوال وکړي، نو دا صحیح طریقه ده. او که یو سړی چاته ورشي او څه ترې غواړي او د هغه بدي بیان کړي او بیا ورته وایي چې ما هېڅ ته ضرورت نشته دی، بیا ته سوال کوي، نو هغه وایي ته لیونی. نو دې صورت کې الله رب العزت د دعا طریقه غوښتلې ده چې اول به د الله صفت وکړي، الحمدلله، د الله حمد به بیان کړي، بیا به د الله سره خپله وفاداري ثابته کړي چې الله ایاک نعبد، صرف ستا عبادت کوو، او بیا به الله ته ځان عاجزه وګڼي چې الله زه هېڅ هم نشم کولی، ایاک نستعین، ستا نه مدد غواړم، زه عاجز یم، مجبور یم، الله ستا نه مدد غواړم، او د هغې نه وروسته به بیا دعا وکړي اهدنا الصراط المستقیم. نو په داسې طریقه باندې چې انسان دعا وکړي نو الله یې ښه قبلوي. د دې وجې نه په حدیث کې راغلی دي افضل الذکر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله، بهترین ذکر لا اله الا الله دی او بهترین دعا الحمد لله ده. موږ تاسو په دې باندې ځان پوهې کړو، نو کله چې به سوره فاتحه وایو نو خوند به کوي، او دا د دعا طریقه ده. نو بار چې کله موږ دعا غواړو نو اول د الله صفتونه، بیا الله ته ځان خپل عاجزي چې الله زه کمزور یم، او بیا د الله نه دعا. نو دا د دعا طریقه ده. د دې وجې نه د دې صورت په نومونو کې یو صورت دی تعلیم المسأله، د دعا طریقه. الله خپلو بندګانو ته په دې صورت کې د دعا طریقه ښودلې ده چې دعا غواړي نو په دې طریقه باندې غواړي.